او سورة یوسف وتولی وی بدے کے یو عظیم پیغمبر واقعہ اللہ ذکر کئی واللہ وتا احسن القصص ویلے دے کہ پٹولو واقعاتو کے خکل واقعہ دا او پٹولو پیغمبرانو کے حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل و خکل پیغمبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل صفت کئی وی چکل ازم عراج تلالم نما یوسف علیہ السلام اولید یوسف علیہ السلام میں اولید پدریم اسمان کے پڑنبی اسمان کے حضرت آدم علیہ السلام سر ملاقات شویو پدویم اسمان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام سر ملاقات شویو پدریم اسمان کے حضرت یوسف علیہ السلام سر ملاقات شویو پسلورم اسمان کے حضرت ادریس علیہ السلام سر ملاقات شویو پنزم اسمان کے حضرت ہارون علیہ السلام سرا شپگم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سرا او پوم اسمان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سرا نو پدریم اسمان کے حضرت یوسف علیہ السلام سرا زما ملاقات شو نو ما تا جبریل علیہ السلام اوے چی دا یوسف دے سلام پیوا چوا نو ما ورباندی سلام ہو چوا غراتوی چی رورا پا خیر وعلیکم السلام مرحبا وی ما و تو قتل نو حضور پاک دا حسن صفت کئی وی دا ټول مخلوق نیم حسن خدای پاک ور کرو دا نیم حسن دا ټول مخلوق نو یوسف علیہ السلام واقع دلتا ذکر کی نو آغا قصہ بتاسو تا مولانا جعفر خان صاحب سنا سکڑی خودبا سا مختصر تکی دتا دا عبرت پا بنیاد ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام چکلا کوئی کے اغرزول شو قافلیت لو کوئی تے بورقخ کا تکلا و بورقیر اوچا تکلا دی ور پورن خطے ہو ایلی رجات خوشحال شو نو دی یولو پا مصر کے خرس کا کمزے کے چی پا مصر کے پا کم بازار کے دے خرس کرے و بے شک اغا بازار اس نشتا داغی خود زرگونا کالا تیر شوی دی و پا اغا زیبان دی بازار شتا مصر قدیمی خار دے دیر زور دا زرگونو کالو آثار پکشتا دا زرگونو کالو نو دا چلالم قاہرے تا نو علتا کی پا قاہرہ کی دا جامع اظہر طالبانو اغیوی چے اغا بازار تا بدی بودو چے کمزے یوسف علیہ السلام باندی بولی شوے و پاکی خرس شوے و چاغشتے ہو اگر چے اغا بازار اس نشتا سپا خبر دا و پا غزے بازار جوڑ دے بل یرا میں دلتا خام خازم نو دا سے تنگ بازار و دیر تنگ لکزم پا پیخور کی دا پخوان بینا بازار ہوندیو یو تنگ بازار و پا کس خرسے دل دا زنانو دا کاسبیٹ سامانو پا کی تسبیٹ ٹوپے دا پا کی خرسے دل نو یوسف علیہ السلام پا اغا بازار کے خرس شو دا مصر وزیرو یا بادشاہ اغا واغشت دیکھ کولیو دا اغا خدا پی میں نشوا دا خدی نم زلیخاو اپی میں نشوا او خلاصہ دی ترو رسیدلا چھے اغیب دتا دیر زان مخ کے کو خو حضرت یوسف علیہ السلام و تا پسترگو قتل ہمنا ولیدن اللہ رستو پیغمبر جوڑائی او پیغمبری اللہ اغا چالا ورکی چی اغا مکمل صاف و پاکی اللہ یعلم حیث یجعل رسالته قرآن شریف کے اللہ فرمائی کہ دا پیغمبری اغا چالا ورکوم چی ما تا پتی چی دا پیغمبر قابل دے نو چی سمرا پیغمبران تیر شوی دی ظاہران باطنان پتخ کارا اللہ دا ہر قسم عیبنا پاک پیدا کردی دی بالکل سچو پاک پوٹی داغ بپینی باطن خویسے کے ظاہر کی یو پیغمبر چتا گوڑ شل لون پا اندامونو نمگڑی نری پاتے شوے او نری پیدا شوے او یوسف علیہ السلام کو دیر حسینو او دیر زیاد جمیل او خشتاو
نو زلیخه په مینا و عاشقه وا مخکې به ورته ځان نیغ نیغ کو خو یوسف علیه السلام خو غلام و د هغې نظر یې ورته نه کو کتل یې ورته نه دې زلیخې وي چې دې زه په یو جال کې خامخا ګیرول غواړم پرېږده مینا د بادشاه ښځه ده خشته ده دا هم نه چې ګنې هغه خوبصورته نه ده هم ښکلې ده نو هغې په خپل محل کې چې کومه کوټه وه او په کوټو کې دننه کوټه وه په هغې کې ځان ناوې که ځان یې ډولې که ځان یې سم که او خپل سینګار یې برابر که او دروازې یې ځان پسې غونډې بندې کړې او چابیان یې ځان سره کړو یوسف علیه السلام یې وغوښته چې راځه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وغلقت الابواب یو دروازه نه ټولې دروازې یې بندې کړې او جرندې کړې او چابیان یې ځان سره کېښودې یوسف علیه السلام خو غلام و اگر چې غلام نو خو بس دوی غلام کړی نو وغلقت الابواب وقالت هیت لک دروازې جرنده کړه د یوسف علیه السلام نه مطالبه وکړه او مطالبه هم چې کوي نو عجیبه انداز سره مطالبه کوي خپل عشق کې راګیری خواهش ولا اوبراوی روچتای نو سوی ورتا یوسفه سترګې د ډېرې ښکلې دي هغه ټیټ کتل وی ټولو نه مخکې به دا پټېږي یوسفه رنګ د ډېر زیات خشته و ډېر حسینې وی دا به د ټولو نه مخکې زیړ به شي چې سوځي وی مخ د ډېر زیات ښکلی دی وی خاورې به شي ته ما ته ګورې نه زه ستا غلام یم د خدمت راته وایه کتلو سره ستا څه دي ستا زړه نشته شته ستا سترګې نشته شته ستا خواهش او شوق نشته شته ما ته ولې نه ګورې وي ضرورت سره تا ته ولې وګورم ته ما ته وګوره زه څومره ښکلی یم او ته څومره ښکلی او ته څه وایي د مارونو دا سیز نوٹ کې تاسو دا نوٹ کې ډېر خلک مونږ ته وایي ټلیفون کوي یاره چې یو ګناه کې مبتلا یم او څه دم راته وښایه چې دا ګناه نه خلاص شم زه یم بلکل دم هم شته چې ووایې خو د ګناه د خلاصېدو طریقه دا ده چې ماحول بدل کا چې کوم ځای ته په ګناه کې مبتلا هغه ځای نه هجرت وکړه هغه ځای پرېږده ماحول بدل کا که ته په ډنډ کې ناست او د زمزم په اوبو لامبې والله که پاک شي او چې د ډنډ نه ووتلې نو د خپل کوي په اوبو لامبه هم به پاک شي ډنډ نه ځان وباسه د ګناه نه ځان وباسه الله به دې مدد کوي خو که ته د ګناه نه ځان نه وباسې دلته توبه وباسې بیا ګناه کوې توبه وباسې او بیا ګناه کوې توبه وباسې او بیا ګناه کوې ډېر ملګري وایي مونږ قسمونه هم خوړلي دي او بیا رانه ګناه وشي بیا ګناه کوې نو قسم دی که د دې ګناه نه خلاص شي ته به د ګناه نه نفرت کوې او د ګناه ځای به پرېږدې ته ګوره چې بیا د سره الله مدد کوي او که نه کوي دې کې عبرت دا دی زما خبرې اصلاحي وي توجه سره به اورئ انشاءالله دا د یو سړی نه و چې د ګناه نشم پرېښودی غلطه خبره ده خو اور ګرم وي نو د اور نه پاسه که ته وایې د ډېر توم دی او ګرمي مې وشوه څه دم راته وښایه چې د ګرمۍ نه بچ یم نو اور به پرېږدی او که ته وایې چې ډېره زیاته یخني مې کېږي او څه دم راته وښایه چې یخنۍ نه بچ یم نو یخنۍ نه به ځان ګرم ځای ته به وځې نو هله به بچ کېږي دا قانون دی دا قاعده ده دا فطري عمل دی نو ګناه نه که ځان بچ کې نو ته به ځان د ګناه نه بچ کا قدم ته والا نفرت ته وکړه مخ ته واړه ګوره چې باقي الله ستا مدد کوي او که نه کوي الله خپل بنده په ګناه نه دی خو موږ ولانه توجه ورکوو پتنګ ته خو دا ډیوه ښایسته ښکاري ښکلې ورته ښکاري او چې پتنګ ورځي نو ستا پیړه سوځي چې اوهو مه ورځه ګورې مه ورځه که ورلې تا ته ښایسته ښکاري ګورې سوځې اور دی اور دقسې دا ګناه مونږ ته ښایسته ښکاري ښکلې ښکاري مونږ ورځو پرشته وي مه ورځه ګورې اور دی سوځې پې
څوک پکې لاوي دا وړه ده او دا غټه ګناه ده. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو وړه ګناه خیر دی او غټه خطرناکه ده؟ هغه وی دواړه خطرناکې دي. د وړې ګناه مثال داسې دی که لکه ورکوټ اسکار د کپړو په بکس کې ور واچوي، او د غټې ګناه مثال داسې دی لکه غټ سکاره دی ور واچو. غټ سکاره چې دی ور وویشته نو په یو ساعت کې د کپړو هغه بکس غرغنډه کوي، او رکوټ اسکاره چې دی ور وویشته نو دا هم غرغنډه کوي، خو لږ ساعت پس. نو ګناه نه به ځان ساتې، اور به کپړو ته نه نږدې کې، بدبویي به ځان ته نه نږدې کې، بدبویۍ نه به مخ اړی، اور نه به مخ اړی، ګناه نه مخ اړه او باقي به د الله مدد کوي. دې ذهن کې یو خبر رایاده شوه، یو ډېر نیک سړی و، نو هغه ته به خلکو مشکي بابا وی، او دا مشکي بابا به ولې وی؟ د هغه نه به لکه د مشکو خوشبویي تله. بوډا سړی و، عجز سړی و، غریب سړی و، خو د مشکو په شانتې خوشبویي به تتله. په ټولو خوشبویو کې قیمتي خوشبویي مشک دی. مشک نن سبا نه میلاویږي، په زرګونه روپۍ توله نه میلاویږي، اصل مشک. دا فارسی بانان وی مشک عام باشد که خود ببوید نه که عطار بگوید. وی مشک هغې ته وایي چې په خپله درته ځان وښیي چې زه مشک یم، دا نه چې عطاري درته وایي. که عطاري درته وایي دا مشک دی، مشک دروغ به راته وایي. په خپله ځان ښیي چې زه مشک یم، خوشبویه دونه اعلی ده. نو هغه نه به لکه د مشکو خوشبو تله، خلک به حیران و چې مشکي بابا تا نه دا خوشبو ځي، دا دومره قیمتي خوشبو خو تا څنګه لګولې؟ ته غریب سړی، بادشاهانو وزیرانو نه هم دومره قیمتي خوشبو نه دي کومه چې تا نه روانه ده. مشکي بابا ورته وایي چې دا خبره خو ما پټه کړې ده، خو زه بیا نه لوی. وایي چې زه کله نوجوان وم، هلک هم زه ډېر زیات ښکلی وم، ډېر ښایسته وم. ما به په دې لارو کوڅو کې دا ریشي پیتې او بکسوې او تڼۍ او بړستن او ستنې او جامو ګنډل او ستنې او لانجه مانجه دا به مې خرڅول. پخوا به ورته بنجاري وي، اوس نشته دی، خو پخوا په دې کوڅو کې بکسکې به یې په شا کړی او بیا به یې په سیکل کړی او په دې کوڅو کې ګرځېده، خلکو ورته بنجاري ماما وي. دا شیدونه به یې خرڅول. زه هلک وم او خشته وم، ما به دا سیزونه خرڅول. یو ځای کې یو کوڅه کې تېرېدم، اواز مې وکړه، یو جینۍ ولاړه او ما ته وایي چې زما د کور کې نیکه ده او تا نه سامان لري او دا بکس یو بوټی دې دروازې ته کا. نو عموما په دې لارو کوڅو کې زنانه سوداګانې کوي. نو ما وی ډېره خره بکس مې ګوی نه کوز که او دروازې ته مې وردن نه که. چې مې وردن نه که هغه وینځه د کور والا هغه جینۍ پوی کړې وه، هغې را پسې فورا ور زنځیر که او جرندی که. یا خدایه دا څه په جنجال وړېدمه، وجنې مې پیسې علي څه کوې؟ یخ جینۍ دا څه کوې؟ وی صبر وکړه زما د نیکې د سره کار دی. دې کې نیکه راله او ما ته مخامخ ودرېده. وی ما ته وی چې یارېږه نه دې وجنو نه راته څه وایو، نه ده نه مال اخلو، نه نه سوچې ګډوډو، مونږ به پیسې درکو، خو لږ را دن نشه. مې په ما څه کوې؟ وی ما سره بدعملي وکړه. زه په تا عاشق یم، په تا مین یم، ته چې په دې کوڅه ځې اواز وکړې زه درته ولاړه یم، خو ته دومره نیکبخت یې چې مونږ ته اډو ګورې نه. وی ما ورته وي چې زما څه کار دی چې تا ته وګورم؟ ولې وګورم؟ وی ښځې ما ته وي ته ما ته وګوره څومره ښه یم، او زما دا کور دی څوک شته هم نه، او راځه زما به ارمان ورځي او ستا به هم ورځي او پیسې به هم درکړم او بیا ځه. ما وی نه، ته چې دومره ښکلې بنجاري، ته چې دومره ښه دومره ښکلې. ما وی زه ښکلې ما، نو دا ښکلې شکل ماله الله را کړی دی. نو چې الله را له ښکلې شکل را کړ نو د خدای دشمني پې وکړم. ګوره دا بنیادي څیز دی. یوسف علیه السلام ته چې زلیخه وایي چې ته ښکلې، یوسف علیه السلام ورته څه وایي؟ انه ربي احسن مثوایا انه لا یفلح الظالمون. ماله دا ټکانه چې خدای را کړې ده، ښکلې ټکانه د بادشاه او د وزیر کور، دا د دې حسن د وجې نه را کړې ده. نو دا حسن ماله چا را کړی دی؟ الله. نو د خدای دشمني وکړم. ضرور خپلو کې خبره کوم، ما سره چې څوک خو کې او ما له مدد وکړي، زه به هغه سره دوستي کوم که دشمني به کوم؟ ووایه لږ شوق سره ووایه. الله ما سره ښه کړي دي، نو زه به الله سره دشمني کوم؟
ښکلی شکل ماله خدای را کړی دی چې د دې ښکلي شکل د وجې خلک ما ته را نږدې کېږي او ما خوښوي ولې خدای سره دشمني وکړم دقسې دا سترګې موږ له چا را کړي دي شوق سره ووایه شوق سره ووایه دا غوږونه چا را کړي دي ژبه چا را کړې ده زړه چا را کړی دی نو چې خدای را کړه نو په دې به د خدای دشمني کوو که دوستي ماشاءالله نو که ته په غوږونو ګانې اورې قسم په خدای د خدای دشمني ده که ته په سترګو بربنډو ښځو ته ګورې دشمني که ته په دې ژبه پردو ښځو سره د ګناه خبرې کې دشمني که په زړه کې د ګناه سوچ کې دشمني والله اخرجکم من بطون امهاتکم الله وی ما د میندو د خېټو نه راوسته لا تعلمون شیئا اس نه نوې خبر وجعل لكم السمع والابصار والافئده الله وی د اورېدو طاقت نه ضروره زړه ما درکم لعلکم تشکرون چې تاسو د خدای شکر ادا کړئ شکر دا چې په دې سترګو نیکو ته وګورئ ګناه ته نه په دې غوږونو نیکي واوري ګناه نه په زړه کې د نیکۍ سوچو کې د ګناه نه نو موږ دا ټول اندامونه په ګناه کې استعمالوو نو یوسف علیه السلام څه وایي انه ربي احسن مثوایا ما له خدای د بادشاه کور راکړه ښه ټیکانۍ راکړه او دا د دې ښکلي شکل د وجې نه راکړې ده نو دا شکل د خدای په دشمنۍ کې اختیار کړم دقسې مشکي بابا وایي چې هغه ښځې ما ته وایي چې ګناه به کوم ما وایي نه وایي دومره ښکلې مې دا ښکلې چا پیدا کړې مو وایي چې الله پیدا کړم نو د خدای دشمني وکړم وی ښځې وی چې سرمن دې وباسم چاړه ورسره وه په دې چاړه دې وام او چغې وامه چې ما پسې کور ته راغلی دی شرموم دې خلک در باندې راغونډوم او وام دې ته وا بیا هر څه وایي مشکي بابا وایي زه خو خشتوم ښکلې وم پوه شوم چې دا خو په جنجال وړېدم وایي مې چې ښه یو چل وکړه ما له اودسمات یې راځي ځای راته وښه چې اودسمات کوم بیا چې څه خوښوي کوو به نو وایي ښځه خوشحاله شوه وایي دا باتروم دې ورځه اوس که بل سړی وي زه راشه وکړه ګناه توبه به وباسو راشه موقع ده هم پیسې میلاویږي هم ګناه میلاویږي او ښځه هم ښکلې ده او بس بیا به ځې نه 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 د خدای یره چې پړه کې پرتی سوال نه پیدا کېږي چې بنده خدای خفه کړي باتروم ته ننوتم او لوی اودسمات یې مې وکړ او هغه لوی اودسمات یې ما راواخېست او په مخ مې ومږه او په لاسونو مې ومږه په ټول وجود مې ومږه څوک به داسې وکړي د خدای د یارې نه الله د خدای د یارې نه هم په مخ هم په لاسونو مې ومږه ځان مې ټول بدبوی او ګندکه او بار چې راووتم او ښځې ما ته وکتل بس ښځې وې داسې لیونی دی وزه ټول کور دې راته څښا که مې ولې که څه ترې شوق کېږي را دې خوا کېږه وزه خدای دې بې خو باسه لیوني باندې وړېدلي یو مخ دې د غلو لړلی دې لاسونه خپې وزه خوار شي ټول کور دې ولاړو مې دې خوا شه وایي د وزه خوار شي دنګه ته په لیونې وړېدلي د خدای نه چې یریږي داسې کار کوي ځان به په غلو ولړم مخ او لاسونه به په هغې ککړ کړم خو چې ګناه نه بچ شم او الله خفه نه شي زه په بدبویۍ ککړ شم خو چې زما رب خفه نه شي زما په لاسونو مخ دې غول پورې شي خو چې زما رب خفه نه شي وی لاړم ووتم د هغې د کور نه بکس مې ځان سره واخېسته او خوا کې یو غسلخانې ته لاړم اومې لمبل بې صابونه صابونونه نشته اومې لمبل جامې مې ځان له ووینځلې اومې لمبل او ځان نه مې څادر تو کړ وی قسم په خدای چې هغه وخت رانه د مشکو دا خوشبو شروع شوې ده اوسه پورې روانه ده الله مدد کوي که نه کوي ته به ځان ساتې د ګناه نه به نفرت وکړې او ځان به ته وساتې باقي مدد به رب العالمین کوي خو که ته وې چې نه زه خو به د ګناه په ډنډ کې پروت یم او ګناه به کوم او خدای را به سوال کوم چې خدای ګناه نه بچ کړي نو خدای دې ته نه دی اوزګار خدای تا سره دا چل نه کوي ته به نفرت کې مخ باړې بیا به د الله مدد کوي نو زلیخې یوسف علیه السلام ته وایي وقالت هیت لک راځه قال معاذ الله الله په ذات امان نیسم پنۍ نیسم انه ربي احسن مثوایا انه لا يفلح الظالمون خدای دا ښکلې ټکانه را کړې ده د بادشاه کور یې را کړی دی د دې ښکلي شکل د وجې نه زه الله نه خفه کوم او روان شو اوس یوسف علیه السلام ته پته ده که زه روان یم چې ځان نشم بچ کولی ځکه دروازې جرنده دي
خو د انسان خپل وس دی هغه به کوي ګوره اوس چې الله مدد کوي که نه کوي چې څنګه روان شي یوسف علیه السلام اوس خامخا به زلیخه ور دي لاس به ور اچي یا خدای دا به څه کېږي زه خو ګناه نه کوم نه را باندې کولی چې خو لاس خو به راچوي که نه نو چې ما ته لاس هم را واچو پیغمبر ته چې څوک لاس هم ور واچي دا لویه تبۍ ده لاس به راچي ځان به را سره خامخا مګیري سره به څه کومه نو د ده وس ده و الله زما دغه وس دی باقي ستا کار دی الله وایي ته خپل وس کوه زه پیشه زما کار پیشه نو چې څنګه روان شو دروازې طرف ته نو الله مدد شروع کو هغه دروازې چې جرنده دي زلیخه وایي کم خوا دی دروازې جرنده و چابیانې ما سره چې روان شو څنګه پروټوکول میلاو شو دروازې جرنده په خپله کولاویږي او دروازه م ورته کولاویږي یو دروازه نه بله 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 مخکې ده اوت باب وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون روان شو دی چې څنګه لاړ ووته دا ورپسې شوه دا خو پوه شو چې دا سوچو هلک خورانه بچ شو خو د عشق نه لیونی وه په یوسف علیه السلام پسې منډه کړې او د کمیس نه کلک ونیوه مخکې دا ورپسې ده لمن نه ونیوه چې دې رانه بار ونځي یوسف علیه السلام خو سړی مو زوروره مو پیغمبري طاقت مو زور یې ولګاو لمن وشلېده خو دا هغسې ورپسې روانه ده بار ووتل چې دروازو نه بار ووتل عجیبه حسن اتفاق ده چې د زلیخې خاوند ناست دی بادشاه صاحب او هغه له خلک راغلي دي او درخواستونه راوړي دي او کارونه شروع دي چې هغه څنګه وکتل یوسف مخکې د زلیخه ورپسې او لمنې نیولې ده بس هغه باندې رنګ جوړ شو چې دا خو ښځه مې د ټولو خلکو مخکې رسوا شو شرمېدله دا خو زما بد دنیا ولیدله چې زما ښځه د یوسف نه مطالبه کوي او لمنې یې نیولې ده او په بد حال ورپسې را روانه ده نو اس چل کوي عزیز مصر چې ولیدله نو دا ښځه مو خیاره وه بادشاه ښځه مو خیاره ده فورا الزام په یوسف علیه السلام باندې ولګاو قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم هغې وې خاوند ته وې راشه وګوره ما ته لاس راواچو او چې ما ورپسې رامنډه کړې را نو تښتېده ما ته لاس راچولی دی الزام په یوسف علیه السلام واړو یوسف علیه السلام هي راوعدتني عن نفسي د دې مانه مطالبه کړې ده ما نه مطالبه کړې ده اوس به څه کېږي اوس ښځه وایي ما ته یې لاس راواچه یوسف علیه السلام وایي ما ته یې لاس راچولی دی اوس داسې وخت کې خلک د خوار مولا مدد نه کوي د خان بابا مدد کوي د خان د ښځې د بیبي مدد کوي نو خلکو هم د زلیخې مدد وکړه صاحب دا یوسف لاس ورچولي بیبي ډېره ښه ښځه ده هغې دا چل نه دی کړی نو الله پاک یې مدد وکړه چا مدد وکړه الله پاک الله مدد کوي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين يوم ماشومو مور سره لګ اختلاف پکشته خو راجح قول دی د مور په خواله مور راغلی او بادشاه له څه کار ده هغې ماشوم د مور سینه پرېښوده او هغه ګوۍ شروع کړه وایي د یوسف کمیس وګورئ که د مخکې نشلېدلي نو غلطي د یوسف وه دې دروغجن دی او ښه د رښتونې ده ځکه دې پې ورته هغې ته ځان بچ کو نو کمیس وشلېده او که د شا نشلېدلي نو یوسف ته تو دې رانیوه نو دا دروغجن او یوسف رښتونې دی چې کمیس یې وکته د شا نشلېدلی بس عزیز مصر خو پوه شو که بل چا دا خبره کړې وه خلکو به خوله کې سبقونه ورکوي چې مړه څه ګډې وډې وې خو د ماشوم خبره وه ماشوم خو خبرې نه کوي نو خلکو ومنله کمیس یې وکت شا نشلېدلی و اوهو څه وایي انه من کیدکن ان کیدکن عظیم وایي دا سکیم ټول ستا و خدای دې تباه و برباد کړه ښه سکیم دې جوړ کړی نو ورته څه وایي یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين یوسف عباس دې باندې کاڼه کېده ښه دا خبره بار نورو نه باسي او زلیخې ته څه وایي د خدای نه بخښنه وغواړه غلطي ټوله ستا ده نو دا اکثر طالبانو ته ویم دا غټ خلک په ښځو کمزوري وي
د خدای نه بخنه وغواړه غلطي ستا د بخنه که غټ پوتکه او د دې د املا ښه غرابه وه بخنه وغواړه بخنه خو بغواړي خامخا ښه مضبوط د کټ دا بازو د کټ نه وباسه او د املا ته یې ولی ونیسه چې خدای دې تباه کا زه دې په شرمونو شرمولم رسوا دې کړم خدای نه معافي وغواړه دا بېغیرته سړی دا خبرې کوي دا غیرتي نه کوي خدای نه بخنه وغواړه غلطي ستا ده بهر کیفو خبرې مشهورې شوې وقال نسوة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين خذوا التخبر ورسيد له نیک دا نوکر باندې عاشق دا نوکر نه مطالبه کوي بس دا ملامت شوه نو دې ډوډۍ وکړله چې ډوډۍ څنګه وکړله او هغې کې تکیاګانې هم کېښودې فروټ یې کېښودل چړې هم کېښودې او ټولې ښځې راوستله مصر چې کومې قابلانې د وزیرانو ښځې وې د اسمبلۍ ممبرانې وې هغې راوستې چې ډوډۍ وکړه او میوه یې کېښوده وآتت کل واحدة منهن سکینا هر یوې له چاړه ورکړه او بیا یوسف ته یې وقالت اخرج علیهن پرې رادن نشه چې یوسف ته یې راځه او هغه رادن نشو او د خلکو ورته وکتل د ښځو اوهو هغوی چړې ورسره وي او میوې یې پرې کولې خو چې یوسف یې ولیده د هغه حسن نه دونه متاثره شوې چې د میوو په ځای چړې په لاسونو راښکې وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم اوهو دا خډیر ناشنا خشته دی دا خډیر ښکلی دی د میوو په ځای باندې لاسونه پرې کړل وی دا خو انسان نه دی دا خو ډېره قیمتي فرشته ده نو زلیخه دغه وخت کې څه وایي قالت فذلکن الذي لمتنني فيه تاسو زه ملامته کولم چې لمن دې ته وشلوله ولقد راودته فاستعصم ما ته بالکل مطالبه کړې ده خدا دې رانه بچ کو ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكن من الصاغرين که ما سره د دا عمل ونه کو چې دا زه ترې څه غواړم نو یا به دې ذلیل کوم او یا به جیل ته لېږم ښځو ویې واقعي عائشه صدیقه څه وایي وی د مصر ښځو یوسف ولیده ګوتې یې پرې کړې وی که زما محبوب یې لیدلی وی وی د ګوتو په ځای به یې مرۍ او سرونه پرې کړی وی سبحان الله او که ته وی داسې خو نه دي شوي دي قسم په خدای چې صحابو دا سرونه لزولی دي دی د پیغمبر مبارک په عشق کې لزولی دي د هغه په وینا مونږ خو الله نه دي لیدلي مونږ ته خو پیغمبر مبارک ویلي احد کې بدر کې او په نورو جهادونو کې او زنانه هم او ماشومانو هم جیل ته لاړ یوسف علیه السلام معامله رفع دفع کوي نو یوسف علیه السلام جیل ته لاړ جیل کې ورسره دوه کسانو دوه جیلیانو یو د بادشاه ډوډۍ والا او ډوډۍ ترکاري به بادشاه له پخوله یو د بادشاه د شرابو والو جوس به استل شراب به جوړول دواړو له چا پیسې ورکړې وې وی بادشاه ته په دې زهرو په دې کې زهر واچوي چې دا مړ شي نو هغه شرابو والا ویرېد هغه وی ناچوم ورته او هغه بل واچول چې کله ډوډۍ کېښودلې شوه د دې شرابو والا پې رحم راغی وی بادشاه سلامت دا ډوډۍ مخ و زهر یې پکې چولې ډوډۍ والا وی بادشاه سلامت جوس مسکه زهر دی پکې په یو بل الزام ولګاو ډوډۍ واخیسته حیواناتو ته واچول هغه یې مړه کړل پته ولګېده چې هغه پکې زهر اچولي جوس والا ته وی دا جوس اوس که چې ویست کړل هغه ته یې ډوسو نه وی وی تا نه دی اچولی خو بیا هم تحقیق دپاره جیل ته ولېږل د یوسف علیه السلام سره په جیل کې چې جیل کې دواړو خوب لیدی دا یو دی بل ته وی انی رآني آصر خمره ما ځان ولیده چې انګورو نه اوبو باسم شراب ته جوړم بادشاه له ورکوم ابل ورته وی ما خوب ولید احمل فوق رأسي خبزا د سر د پاسه مې ډوډۍ تاکل الطیر منه مارغان ته تختی نبئنا بتاویله یوسف د دې خوب تعبیر را لوستا نو یوسف علیه السلام وتلاول نصیحت کو د خدای د وحدانیت نو بیا ورته وی تا به واپس په نوکرۍ بحال کېږي او بادشاه ته به جوس کې پرېږدې او دی بل دی وی ته په سولی کېږي او مارغان به یې سر نه غوښې تختی نو چې که په چا متعلق یې سوچ راغی چې دی بچ کېږي که نه
نو هغه ته یې وی ته مهرباني وکړه چې خلاص یې نو بادشاه ته ما لږ یاد کا ځکه ډېر عمر مې په جیل کې وشو او زما ډېر څوک تپوس نه کوي هغه عزیز مصر اوس تللی بل بادشاه نو چې اخلاص شو نو خدای ته یې راکړه او ولې ته یې راکړه ځکه چې د سړي ته ووې الله ته ولې سوال نه کوو اگر چې د ګناه خبر نه پیغمبر د ګناه نه پاک دی خو الله پې بیا هم خفه شو نو بادشاه خوب لیدی و انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و 7 سنبلات خضر و اخرى یابسات زه اینمه چې شنه وږي دي او اوچ وږي د غنمو دي تو شوي دي او غوسته پې غواګانې دي او سربې خوري هلکه وایي د خوب تعبیر بس هغه چې کوم بچ شوی هغه ته خو پته وه وایي زما جیل کې یو ملګری و هغه د خوبونو تعبیر ماهر دی وی ورشه رایوالی نو دی راغی یوسف علیه السلام پسې وی ملګري ما نه خو یره شوې وه ستا خبره خو بادشاه دی غواړي یو خوب یې لیدلی دی او د خوب تعبیر اورو چا سره اشترې نه نو یوسف علیه السلام ورته وی لاړ شه لاول بادشاه ته وایي چې زما معامله پاکه کې نو وروسته به وځم رسول الله مبارک فرمایي که نه وی که د یوسف په ځای زه په جیل کې وی او ما له استازې راغلی وی نو ما به فورا ورغلی به وما خو یوسف علیه السلام ګورې ونه ورته وی نو بادشاه تحقیق وکړه ښه دی راوغوښتې وی غلطي د چا وه ټوله وی یوسف غلطي نه وه او غلطي زمونږ وه بلکل پاک دی پاک نو د هغې نه پسې یوسف د جیل نه راوویسته واپسې لاړ نو یوسف علیه السلام وی ما ابرئ نفسي 14 سپاره ده زه د ځان پاکي نه کومه چې زه ډېر پاک یم اگر چې پیغمبر وي پاکه لیکن زه خلکو ته ښیم چې ګورې غلطي زمانه وه سبا په پیغمبر په جامه داغ را نه شي غلطي ټوله زلیخې وه بیا بادشاه له تعبیر ورکړ وی قحط به راځي 7 کاله چې څومره غله ده دا په وږو کې بنده که نو بادشاه بیا ځان له وزیر زراعت مقرر کړ اجعلني على خزائن الارض د ځمکې خزانې وزیر خزانه نه دی وزیر زراعت هغه مقرر کړ ځمکه خزانې زراعت کې تعلق لري او بیا خدای پاک بادشاه چې بادشاه شو بیا کله قصه خو اوږده ده نو یو هلک وله راغی غله یې غوښته ده به خلکو له په کنټرول غله ورکوله نو ده وله چټولي کوي دله ورکې دا هلک سبا بل ورځ بیا راغی وی غله راکې نو ولې یې ولیکله بل ورځ بیا راغی یوسف علیه السلام ورته ویل که دا خو د کنټرول غله ده خرڅی څه دا خرڅی دا خو د خرڅ نه ده دا خو د کنټرول غله ده قات دی هغه هلک ورته وی یوسفه چې زه څونه غواړم راکه شابه ولیکه وی زور چلی وی زور نه چلوم خو که ځان مې راته وښو چې څونه غواړم ګورې بیا به راکې یوسف علیه السلام قلم لاس کې ونیوه وی ته څوک یې ځان وښایه وی بس ما پرېږده که نه وی ځان وښایه ته څوک یې دومره غټه دعوه لرې وی ځان درته وښیم وی او وی زه هغه هلک یم چې په تا د زلیخې الزام ولګېده او ما د پور پیښ خوړل او ما د هغه مور خپلې مور سینه پرېښوده او تا له مې ګوۍ کړې ده راغی راکې اوس که نه راکې یوسف علیه السلام سترګو نه اوښکې وبهېدې او قلم یې ورکړي بچي ولیکه ځان له پخپله څونه دې پکاري ولیکي ساره برکت نه خو زما جامه پاکه شوې نو فورا جبریل علیه السلام راغی ورته وایي وی دا دې څو کړل قلم دې ورکړه که دا ټول سټور ځان پسې ولیکي دا غریبانان به څه کوي نو یوسف علیه السلام وی الله زما صفی بیان کړې وه که نه دې ماشوم ځکه مې قلم ورکړه نو رب العالمین وفرمایل ای یوسفه چې زما صفی څوک بیانوي په دنیا کې سبحان الله وایي زما صفی نو د قیامت پر ورځ به قلم ورنه کم چې واله کم جنت ځان پسې لیکي نو لیکه سبحان الله وایي ښه دا د خدای صفی ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا وایي نو د دې ټولې خبرې خلاصه څه شوه دا شوه چې یو د ګناه نه به تاسو ځان په خپله بچ کوئ دا به نه وی چې د ګناه کوم توبه به وباسم ماحول به بدلوئ دا به سوچ کوئ چې دا اندامونه الله را کړي دي نو په دې اندامونو الله ولې خفه کړو الله به بیا باقي مدد در سره کوي او بل د الله تسبیحات به وایئ ښه سبحان الله ذکر کوئ الحمدلله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا وایئ دا چې تاسو څومره د الله صفتونه کوئ د قیامت پر ورځ به خدای تاسو سره مدد کوي نو دا څو خبرې مې ستاسو مخکې عرض کړې